په سرتور سر باندې مونځ کول دا مسله د سره نن لږ په تفصیل باندې شریکوم په خپل باندې مو واورئ او نورو مخې ته ملګرو سره هم شیر کړئ. دا مسله نن سبا ډېره عامه ده. بعضې خلک د ډېرې سستۍ په وجه باندې سرتور سر مونځ کوي. نو ګوره د ټولو متقدمینو متاخرینو علماء کرامو په دې خبر باندې اتفاق دی چې په مانځه کې سر پټول دا د مانځه د آدابو نه یو ادب دی او سر پټول مستحب دی. په غیر عذره د سستۍ په وجه باندې سرتور سر مونځ کول دا مکروه تنزیهي دی، ځکه دا د مانځه په آدابو کې یو ادب دی او یو مستحب عمل دی. نو دا پاتې کېږي د دې په وجه په مانځه په ثواب کې کمی راځي. مونځ خلک د ثواب دپاره کوي، نو پکار ده چې د ټولو آدابو خیال پکې وساتل شي. او نن سبا خو په جماعتونو کې د سر د پټولو لپاره ټوپۍ موجودي، خو ډیر خلک داسې چې هغه لاوبالي خلک د سستۍ په وجه باندې هغه ټوپۍ هم نه استعمالوي او نه په خپله د ځان سره د سر پټولو لپاره سره وړي. او ډیر خلک داسې دي چې هغه نن سبا د پیشن د وجې نه او د ویښتو د ورانېدو د وجې نه ټوپۍ نه په سروي. نو دې ټیم کې دا مکروه تنزیهي دي. د دې نه په غیر مونځ کول سر بربند سر چې دی سرتور سر مونځ کول دا مکروه دي. او که یو کس هغه مجبور او هغه ته عذر او سر خوږو یا ټوپۍ ښودلو سره بې تکلیف راتله، نو بیا هغه دغه ثواب کې کمی نه راځي. بلا کراهت هغه دپاره بیا دا مونځ جایز دی. دین اسلام فقهای کرامو دې باره کې څه ویلي دي؟ مراقي الفلاح شرح د نورالضیا هغه فرمایي چې وتکره وهو مکشوف الراس تکاسلا لترک الوقار. د سستۍ په وجه باندې سرتور سر مونځ کول دا مکروه دي، ځکه په دې کې عزت نشته دی. او همدارنګه المحیط کتاب کې دي چې یو کس سره د سر د پټولو دپاره یو څیز موجود دی، لکه نن سبا چې څنګه جوماتونو کې دي، او د هغې باوجود دی سرتور سر مونځ کوي، یا د پیشن د وجې نه یا د بل د سستۍ د وجې نه سرتور سر مونځ کوي، نو دا مونځ مکروه دی. او که چا په دې باندې خپل عادت جوړ کو، سرتور سر مونځ کول خپل عادت جوړ کو او دا سنت نه ګڼي، ګوره بیا دا مکروه تنزیهي نه دي، بیا مکروه تحریمي دي. چېرته انسان د مانځه د سپکاوي دپاره سرتور سر مونځ کوي. ګوره مسلمانان خو داسې نه کوي، یا خو د مانځه سپکاوی نه کوي، خو دا مسله یاد ساتئ چې یو انسان د سپکاوي په وجه اهانت په وجه باندې، نو دا انسان په دې باندې کفر ته رسي، ځکه دا د اسلام یو عظیم رکن دی او د دې سره ټوخي کول د اسلام د مسلې پورې دا کفر دی. او دا مسله مجمع الانهار در مختار شامی ټولو کې ذکر ده. اذا کان للتکاسل وقلت رعایتها، کدا د تکاسل د سستۍ په وجه باندې نو مکروه دی، خو لل اهانت بها لانها کفر. د اهانت او د بیادبۍ د وجه نه د سپکاوي د وجه نه څوک په سرتوره باندې مونځ کوي، نو دا بیا کفر دی. قرآن کې خدای پاک مونږ ته فرمایي چې ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، چې کم نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو ته په کم سیز باندې امر په هغې باندې تاسو عمل کوئ، او د کم سیز نه تاسو منع کوئ، نو د هغې نه منع شئ. نو امام شعراني لیکلي دي چې وکانه صلی الله علیه وسلم یأمر بستر الرأس فی الصلاة بالعمامة او القلنسوة. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته به امر کو په مانځه کې په سر پټولو باندې، او یا په پټکي سره یا په ټوپۍ باندې. او وینها عن کشف الرأس فی الصلاة، په مانځه کې سرتور سر باندې خلک منع کول د دې نه. نو ګوره مونږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرف نه دا امر دی چې په مانځه کې تاسو سر پټوئ. او قرآن کې خدای پاک فرمایي یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ای د آدم علیه السلام اولاد، د هر مانځه په وخت کې تاسو خپل ښایسته جامې واغوندئ. نو دا ټوپۍ او پټکۍ دا په زینت کې داخل دي. د بعضې خلک داسې چې هغه د سستۍ د وجې نه په دې اسخا جامو کې خدای پاک ته ودرېږي. نو عبدالله ابن عمر صاحب خپل غلام ته وایي هغه په سرتور سر باندې مونځ کو، نو ورته وایي چې ارأیت لو خرجت الی الناس كنت تخرج هکذا، د خلکو مجلس ته به ته په دې حالت کې لاړ شي؟ هغه ورته وایي چې نه، دې حالت کې خو د خلکو مجلس ته نشم تللی، په دغه څښا کپړو کې په دغه حالت کې چې ته ما خدای ته ولاړې، نو په دې حالت کې به ته د خپلوانو کره یو مجلس ته یو ځای ته به لاړ شي، محترم ځای ته. نو هغه ته چې نه داسې نشم تللی. ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته فرمایي چې فالله احق من یتجمل له، الله تعالی ډیر حقدار دی چې د هغه دپاره په مانځه کې ښایسته لباس واغوندی شي، خدای پاک ته تقوا وکړی شي. نو په مانځه کې سرتور سر مونځ کول دا مکروه دي. د دې